बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन ज़मूंगा टॉपिक नंबर 2 چې کوم دی په ब्रीथिंग باندې دی. پرون مونږه د ریسپایریشن په باره کې خبرې کړې وې چې ریسپایریشن څه ته ویل کېږي. د ریسپایریشن نه بعد نمبر راځي د بریثینګ. بریثینګ چې کوم دی دا د ریسپایریشن یو حصہ ده. بریثینګ از ا پارت اف ریسپایریشن د ماتاوستا پرون هم په لیکچر کې ویلو. راځو خپل ټاپک طرف ته. په دې کې مونږه انټروډکشن کو دا بریثینګ بیا با انسپایریشن وایو چې کله ایر ان کو نو کم پروسس دی او لکه دغه په کومه طریقه باندې کیږي. ایکسپایریشن ایر آوټ کول چې کوم دی په کومه طریقه باندې کیږي. ایکسچینج اف ګیسز په لنګز کې څنګه کیږي او برنینګ څه ته ویل کیږي. نو او د پلاست کې هوم اسایمنت. انټروډکشن طرف ته راځو. breathing or ventilation याद साथे breathing था ventilation हम वेली कीगी as the process of moving air into and out of the lungs. lungs the air را دننه کول او د lungs نه air بهر ته وستل دته مونږ سوایو ventilation وته هم وایو breathing وته هم وایو. نو دا د څه لپاره کیږي which helps the lungs facilitate gas exchange with the internal environment. The lungs چې کوم دی ته air را دننه شي او د چې کوم دی د blood سره air exchange کې اکسیجن ولور کې او کاربن ډای اکساید ته را واخلي. mostly by bringing in oxygen and flushing out carbon dioxide. اکسیجن بدن نه راوړي او کاربن ډای اکساید به بهر ته وباسي. د لپاره څه کیږي breathing کیږي. انسپایریشن یادو. نو انسپایریشن دا د بریثینګ پروسس دی. ګوره بریثینګ په دوو حصو باندې مشتمل دی. په دوو حصو باندې مطلب یو زمونږ سره چې کوم دی انسپایریشن بل دی ایکسپایریشن. هوا بدن ناراضي وجود ته لنګز ته او د لنګز نه به هوا چې کوم دی بهر ته وځي. دوا پیسو کې مونږه تقسیم کړی دی. یو ته انسپایریشن وای او بل ته ایکسپایریشن وای. نو انسپایریشن از د فیز اف وینټیلیشن ان وچ ایر انټرز د لنګز. انسپایریشن کوم پروسس دی چې پاغه کې هوا لنګز ته دننه راځي. اٹ از انیشیټډ بای کنټریکشن اف د inspiratory muscles. inspiratory muscles دی هغه کنټریکټ کیږي. نو ګور اوس کم مسلز پکې انوال دی او په کومه طریقه باندې کوي. نو کو تاسو د دغه ته وګورئ د امیج ته وګورئ په دې کې تاسو ته دا ډایفرام ښکاري. د دنګ سره دا براون کلر تاسو ته ښکاري دا ډایفرام دی. نو دا ډایفرام څه شو دا فلیټ کیږي نه دا چجې په بر باندې ځي کنه نو سارا کاږي نه. نو دا ډایفرام ګوره فلیټ کیږي نیغه کې ښکته راځي چې ښکته راځي نه شو کنه او چې بر ځینو بیا ته دي ډوم غونډه شیپ جوړیږي. نو دا چل کیږي په انسپایریشن کې بده فلیټ کیږي نیغه کې باب. external intercostal muscles چې کوم دي نو elevate the ribs and sternum. د دې ribs ترمنځ چې کوم مسلز دي نو هغه زموږ سره د ribs په بر باندې بوزي او دنه یو کیویټي پیدا کی او خلا پیدا کی. د څه لپاره د ایر د ایکسپایریشن. نو ګور د انسپایریشن کې مو وی چې کله زموږ سر دی کې ایریا سیوا شولا د چیست کیویټي کولا شولا نو د ایریا سیوا شنو د بهر نه هوا را منډه کې دنه لاړ شي. اوس ایکسپایریشن کو چې دا هوا بهر ته څنګه وځي. نو ایکسپایریشن is the phase of ventilation in which air is expelled from the lungs. The lungs na air sikigi expelled kigi. It is initiated by relaxation of the inspiratory muscles. No inspiratory muscles ba relax kigi. Diaphragm returns to resting position. वापस ते dome shape जोड़ शे कथा सोगो रहे दा diaphragm pa exhalation की वापस dome शोए पदे बल के फ्लैट शो पे इनहेलेशन की और पदी के एक्सेलेशन किस चलो शो वापस خپل حالت تلاړو په بر باندې ډوم شیپ شو. نو یو خبر ده چې انسپایریشن ته مونږ انهلیشن هم وایو او ایکسپایریشن ته ایکسهلیشن هم ویل کیږي. دا پکې یو خبره مطلب ایکسترا رااله چیرې मतलब د دې په دې نیم کې تاسو ګورئ کنفیوز نشئ. اسنه تاسو چې لاندې هروته ایکسهلیشن لیکل برای لیکل ایکسپایریشن نو چې تاسو په دې کې کنفیوز نشئ. ټیک شو کنه. نو په ایکسپایریشن کې به چیست کیویټي واپس تنگ شي
ٹھیک شو external intercostal muscles چې کوم دي دا ریلیکس شي to depress the ribs and sternum. نو دا sternum د سینې په منځ کې چې کوم دا اډوکې دي دا ribs چې سر جنګېدلې دي دی په ښکته باندې لاړ شي او دا ribs نه دي دا چې دم په ښکته باندې لاړ شي نو هوا بهر ته روزي دا په expiration کې کیږي. exchange of gases was gases څنګه exchange کیږي نو gas exchange is the delivery of oxygen from the lungs to the bloodstream. gas exchange داسې دی چې دا lungs نا blood ته oxygen deliver کیږي and the elimination of carbon dioxide from the bloodstream to the lungs او the carbon dioxide واپس the bloodstream نه راوتل lungs ته او دغه بهر ته وتل. it occur in the lungs between the alveoli دا په alveoli کې کیږي زموږ سره and a network of tiny blood vessels called capillaries او نری نری رګونه دي چې هغه ته مونږه capillaries وایي which are located in the walls of the alveoli. نو دا د alveoli په دې د پاسه داسې چې کوم دی بوچه غونډه جوړه کړي لکه ګوره دې ډایګرام ته ګوره ښه alveoli به تاسو په ډیټیل سره ان شاء الله سبا په ریسپیریټری سیستم کې وای خو دا چې کوم دی ګوره دا زموږ سره alveoli دی په لنګز کې دا چې د انګور د ګوچو په شانتي دی نه د alveoli وته لیکل دي نه دا alveoli دی زموږ سره یو ورکوټ د انګور د دانو په شانتي دی او پوره یو غټ سټرکچر جوړ کړي alveoli وته ویل کېږي یا alveolar sac وته ویل کېږي او دا ته ټیوبز راغلي چې هغه ته مونږه برانکیولز وایو نو په دې برانکیولز کې ایر را دننه شي او دا زموږ سر بیا یو د انګور د دانې په شانتي دی چې کچ مونته داسي زموږ سر دا alveoli ده نو دې ته دا ایر رادن نشي چې ایر وته رادن نشي نو څه چلو شي د پاسه پیدا رګونه تل لیکنه دا کیپیلریز دی نو دې ته اکسیجن راواخلي نه دا وسګوره نو دا بلډ کیپیلری د پاسه تل دا alveoli ده نو اکسیجن ته ریډ بلډ سیل راواغستو او کاربن ډای اکساید ولا ورکو دا کاربن ډای اکساید واپس په دې هول باندې بهر ته راوځي او بیا د برانکیول ته راشي بیا بهر ایکسټرنل انوایرنمنت ته راشي. ها بل یو لفظ مونږه استعمالو برننګ نو برننګ چې کوم دی هغه ته د اکسیجن ضرورت دی نو لکه مطلب اسنه چې تاسو د وای چې دم ریسپیریشن دی کنه نو ګوره دا ریسپیریشن نه دی او دا نه بریثینګ هم نه دی صحیح ده کنه دا اکسیجن دی له پکار دی خدا ګوره زنګ سره بریثینګ نه دی نو بریثینګ از ډیفرنٹ فرام برننګ ګوره بریثینګ او په برننګ کې فرق دی او په ریسپیریشن کې هم فرق دی ریسپیریشن ته د اکسیجن ضرورت دی خو لکه ګوره هغه ته مونږ داسې برننګ نشو ویلې. برننګ چې کوم دی is a process in which a substance combine with oxygen یو سیز د اکسیجن سره کمباین شي and energy is released from it او دا غنه انرژي ریلیز شنو هغه سبسټانس به کمی نیچرل ګیس شو پټرول شو کویله شو ولا د دې داسې قسم شیزونو سره چې کله کمباین شي ته موږ سوی برننګ وته وي. ښه هوم اسایمنت define breathing څه ته ویل کیږي what is the mechanism of breathing the breathing mechanism څه دی مطلب inspiration expiration بل شانتي په ډیټیل سره ولیکئ او differentiate between breathing and burning او the burning او the breathing په منځ کې ډیفرنس وایي چې یاره burning څه شی دی او breathing څه شی دی. memorize the topic د خپل ټاپک چې کوم دی دا به سره یاد کړئ. ټاپک ختم شو. best of luck. thank you. الله حافظ.